بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه معصوم نثار غیاسی تاسو په خدمت کې بیا ضریو سونو حجرم وروړی دا په حجره کې به بیا موږ سره درې ملمانوي خبرې وکړو په مختلف موضوعاتو باندې. خو تاسو کتونکو اوریدونکو تیر ورځ کې به یو شی تاسو هم کتلی موږ هم کتلی او په هغې موږ ډېر سخت ویرېدو. اگر چې په دغه موضوع باندې په دغه معاملې باندې موږ دې نه پیل هم ډېرې خبرې کړي دي، خو الله تعالی راته دا شی یو ځل بیا وښیلو. تیر ورځو کې اسلام آباد کې وشوه ګلای او هغه ګلای څه ډېره زیاته خطرناکه وه او تاسو ټول د هغې ویډیوز هم کتلي وي، تاسو د هغې تصویرونه هم کتلي دي. ملګرو نه به تاسو اورېدلي هم وي چې اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې څومره تباهي وشوه، د ګاډو څه تباهي وشوه، د سولر پینلو کومه تباهي وشوه، د خلکو کم خوف او ورسره د ونو د بوټو چې کومه تباهي وشوه. د دې نه پس د ګلای د معامله ونه درېده، بیا لنډي کوتل کې وشوه. او کما تاسو ته توجه د پاره به زه وایم چې غالبا د جمعې ورځ وه او پېښور کې پیله ګلۍ شروع شوه، ورپسې بیا باران شروع شو. اگر چې پېښور ګلۍ چې وه هغه بیا لږ ساعت وه، نقصان خو یې ډېر ونه کو، خو ګلۍ پیله سټارټ شوه، باران ورپسې راغی. دغسې موږ وکتل په تېرو ورځو کې لنډي کوتل کې سیلاب راغو، په مانسهره کې سیلاب راغلی دی، دغسې دریه سوات کې هم سیلاب راغلی دی. دغه ټول هغه کلایمټ چینج دی، هغه موسمیاتي تبدیلی دی، هغه بدلون دی. دې باندې به نن موږ خبرې کوو دا څومره نقصاندې شی دی. موږ به یو په موسمیاتي تبدیلی او د دې په مضر اثرات خبرې کوو. ګورو به چې حکومتي سطح باندې دې دپاره کېږي نه کېږي، یا حکومتونه دې دپاره څه کولی هم شي که نه. ورسره به موږ په دویم ټاپک خبرې کوو، د بلدیاتي ملګرو زموږ چې کوم نمایندګان دي د هغې وخت ختمېدو والا دی او دغه 3-4 کال هغې نه کار وکړی شو، نه ورته فنډز میلو شو، نه ورته اختیارات پوره میلو شو. اوس دا یو خبره کېږي چې یاره په کار ده چې دې دا وخت زیات کړی شي او غالبا چې دا معامله عدالت لتلې ده. ګورو به موږ په دې خبره کوو چې دا وخت زیاتېدی شي او که نه شي زیاتېدی، که زیاتېدی شي په کومه لار، عدالت په لاره او که نه د قانون سازۍ په لاره باندې، او آیا دا وخت زیاتول په کار دي که نه. که موږ د موسمیاتي تبدیلو خبره وکړو نو بې وخته برفباري کېږي، بې وخته بارانونه کېږي او غالبا د حضرت موسی علیه السلام قول نن سبا ډېر زیات وایرل کېږي چې هغې ته الله تعالی غالبا ویلي وو، دا اوس ما نه هېرېږي چې ګناهګار به شو، حواله زه نشم دغه کولی، خو داسې مفهوم دی چې الله تعالی کله د خلکو نه ناراضه شي، خفه شي یا غصه شي، نو بې وخته بارانونه ورلیږي. نو آیا موږ ته کتل پکار دی واقعي چې زموږ اعمال خو به د دې قابل نه وي چې الله به موږ نه راضي وي؟ نو یو خو الله تعالی راضي کول دي، بل خپل تدبیر هم کول دي. خپل تدبیر باندې به خبره موږ کوو، د دې لهر خبره به کوو، د دې د اثراتو خبره به کوو، د دې د وجوهاتو خبره به کوو. یو ټایم به موږ له به پته وایه چې په فلان موسم به باران وي، په فلان میاشتو کې باران وي. اوس خو د محکمې موسمیات غریبانانو زموږ اکثر د ملګرو پیشګویانې چې کمې وي هغه هم غلطې ثابتې شي، دومره تیزۍ سره صورتحال بدل شي. دا ګلی چې کمې کېږي دا دومره د دې بعض اوقات کې د دې سایز دومره غټ دی لکه بالکل ټینس بال عمره سایز دی. دې سره تیار فصلونه تباه شو، تیار باغونه تباه شو. اوس خو زمیندار یا باغبان هم په دې باندې یریږي چې یاره څه وکړمه، فصل سره څه چل وکړم. د فصل خو بیا هم څه دغو شي او دا تیاره میوه چې تباه شي، نو د دې بس د دې الله تعالی دې د دغه تاوان نه خلک بچ ساتي. او ماهرین دا وایي چې پاکستان د دنیا هغه 10 ملکونو کې شامل دی چې کم ډېر تیزۍ سره د موسمیاتو تبدیلو ته مخامخ دی. دا هم ویل کېږي چې د دې چې کم په عالمي سطح باندې وجوهات دي ای کې د پاکستان حصه ډېره کمه ده، خو بلکې د نش برابره ده، خو د هغې نه پاکستان ډېر زیات متاثره شوی دی. ما درته وویل چې پهلني 10 ملکونو کې پاکستان هم شامل دی چې هغې ته د دې شدید موسمي حالاتو او ورسره د اوبو د کمي د مسئلې مخه ده. په دې باندې به مونږ خبره کوو. مونږ سره به نن په لاین باندې وي سید مشتاق علی شاه صاحب ماهر موسمیات، افسر خان صاحب ماهر موسمیاتی تبدیلی اور بلدیاتی نمائندگانو سره متعلق به خبره کوو. زمونږ ورور حمایت الله مایار صاحب سره د مردان میر دی او دا وخت د بلدیاتي ادارو نماینده دی.
مشتاق علي شاه صاحب موږ سره په لاین باندې دی او هغې سره موږ اکثر په دې ټاپک خبرې کړي دي. بیا یو ځل خبرې کوو چې دا څه وجه ده او دا ولې دومره دا شی تیزای سره خطرناک کېږي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نثار خان څنګه حال دی؟ خیر دی. مشتاق صاحب تاسو ښه ما اوس خپل انټرو کې دا وویل چې په دې ټاپک موږ اکثر خبرې کړي دي خو دا چې اسلام آباد کې چې څه وشو نو اگر چې تاسو ته خو به اندازه وا خو د عام خلکو ته به دومره اندازه نه وه دا دومره ډیره ګلی او دومره غټه ګلی نو دا لهر د اسلام آباد د صورتحال تناظر کې چې خبره وکړو خدا نه خواسته داسې خو که ګلی یو ځل دو ځل په د نورو ښارونو کې وشوه نو دا خو د خلکو د کاروباري زندگی بلکې ژوند عام امروزه معاملات چې دي هغې باندې هم بیا خلک سوچ کوي چې دا به اوس مونږ څه کوو کور به څنګه جوړو او دا سولر پینل به څنګه لګو باغ به څنګه بچ کوو لږ هم په دې پوه کې د اسلام آباد په دې صورتحال په تناظر کې چې دا دومره شدید ګلی دا متوقع وه. ګورئ نثار خان داسې ده چې زه تاسو خو ډېر مدیر راسي تقریبا مخکې 15 کال راسي په همدې خبرو باندې خبرې کوم ما ته خپلو کې ډسکشن شو یا میډیا کې ډسکشن شو او ما تاسو په دې باندې ډېر ډسکشن شوی دی. نو که تاسو خیال کړئ نو اکثر زه تاسو دا خبره کوم چې هر ځل دی کې یو نوی شی کېږي لکه په 2002 کې بالاکوټ کې تقریبا په یو غنټه کې د 100 ملي میټر نه زیات باران شو. نو مونږه هغه وخت کې دغه شو چې دا شو دا خو بالکل نوی شی شو. بیا د هغې نه پس کال 2 کال پس اسلام آباد کې هماغه شانتي شو چې 2 غنټو کې دننه 200 نه زیات باران شو. هغه هم بالکل نوی خبره وه مونږ دپاره کلاؤډ برسټ به مو اورېدو کلاؤډ برسټ به مو سټډي کولو هغه دغه به مونږ کولو خو داسې لکه په 2-3 غنټو کې دا دومره باران مونږه چې ته خپل پاکستان کې نوټ کړی. بیا د هغې نه پس 2010 والا واقعه وشوه. بالکل که کلاؤډ برسټ نوم ورته ورکوو که هر څه نوم ورته ورکوو خو په یو ځای باندې په دومره غټه علاقه باندې په یو ځای دومره ډېر شي کلاؤډ برسټ کېدل ما په خیال خو ما چېرته تصور هم نه کړی. ډېره تباهي شوې وشو او بیا هغې تباهي مو وکړه او رانې مو وکړه بالکل نوی شی. بیا 2016 کې که تاسو خیال کړئ پیښور کې ډېره ناروا سیلۍ راغلې وه چې د پیښور د یو سر نه والې تر بل سره پورې ډېر زیات رانې کړی او ورسره چې دی ډېر هغه طوفاني باران هم شوی و. هغه پیښور دپاره بالکل نوي خبره وه سایکلون نوم ورته مونږ ورکړی. نو که تاسو ګورئ هر ځل دی کې یو نوي فنامنا کېږي که هغه کالم کې کلاف فنامنا شوه که هغه په چترال کې مسلسل 2 کاله 3 کاله کلاف فنامنا شوی که فلیش فلډ شو که سیلۍ شوې دا هر ځل یو نوي فنامنا مونږ ته مخې ته راځي. نو دې ځل راته دومره غټې ګلۍ چې کوم دي هغه که تاسو کتلي نو هغې فنامنا راغه. بیا په د 2021 کې یا 22 کې که تاسو کتلي هغه مارچ کې ډېر زیاته ګرمي شوې وه. بالکل جون غونې ټمپریچر مارچ کې شوي بیا چې دی د هغې نه مخکې یو کال که د هغې نه پس یو کال په جون کې چې ټمپریچر 20-21 ته رارسېدلی میکسیمم ټمپریچر یو برابریانې شوې وې جی برابریانې شوې وې. نو دا نوي څیزونه به مونږ په دې فنامنا کې وینو او مونږ ته دې لپاره ځان هر وخت تیار ساتل پکار دي. مشتاق صاحب دا راته و چې دا تاسو چې ځان تیار ساتل پکار دي نو د دې تیارۍ نوعیت څه قسمه دی؟ آیا ځان دې تباهۍ ته تیار وساتو که نه د دې مخنیوي دپاره یا ځان بچ کولو دپاره مونږ څه کولی شو؟ مونږ به په دې کې مونږ سره تاسو دا دغه راکړئ چې انفرادي طور باندې مونږ څه کولی شو. اکثر مونږ دا خبره کوو چې انفرادي طور باندې مونږ څه کولی شو اجتماعي طور باندې څه کولی شو. جی دا دواړه طریقې ښې کارآمد دي چې انفرادي طور سره مونږ دې څیزونو ته ځان ساتو چې که سیلۍ راغه مونږ به څه کوو او چې فرض کوو مونږ سولر پینل لګو مونږ ورته دا تیارې خو کوو چې که 110 کیلومیټره والا سیلۍ راغلو هغې نه به دا بچ کېدی شي. خو مونږ دا سوچ کړی چې که دا 1.5 یا 180 کیلومیټره راغه بیا به مونږ څه چل کوو یا مونږ دا خو تیارې کوو چې که سولر پینل یې مونږ لګولي چې دی چې ګلی پې وشي نو
هغه دا برداشت کولی شي. خو موږ چېرته دا سوچ کړی وو چې دومره غټې غټې ګلوي شي هغې سره به دا څه کوو. نو هغې دپاره هم موږ ته ځان تیارول الټرنیټ څه پکار دی چې فرض کړه 10 سولر پینل او بیا موږ د هغې ګلو نه څنګه بچ کوو. دا موږ دې سره سره که تاسو خیال کړی ایکسپیرینس ورسره کېږي او نیکسټ ټایم ته موږ ته دا تیاري وخت راکوي. بیا اوس په مارچ کې ګرمي وشي نو موږ فصلونه خراب شو یا چې د فروټونو خراب شو. الټرنیټ به دې موږ څه کیدو هغې ته موږ ځان تیار کړی دی یا حکومت ورته څه سوچ کړی دی دې دپاره ځان تیارول دي. بیا که فرض کړه چې دی اوس دا هر څه تیار دی خورباړو فصل تیار دی او دغه دی الوچۍ تیارېدو ولې دي په دې کې موږ ته بیا ټمپریچر میکسیمم ټمپریچر 20 ته راپرېوته. آیا دې ته موږ تیار یو؟ آیا دا به موږ څنګه د دې الټرنیټ وباسو؟ موږ به دا فصل بیا څنګه بچ کوو؟ دې ته موږ چېرته تیاری کړی دا تیاری موږ ته پکار دی. نو موږ ته اوس دې وخت کې دا پکار دی چې کلایمټ چینج فینامنا ورلډ اوور دا هغې ته به ټوله دنیا یوځای کېږي او هله به د دې مخنیوی کېدی شي. هغې کې تاسو کتلي دي غټ ملکونه تعاون نه کوي. امریکا شوه، اسټرالیا شوه، څه حده پورې انډیا شوه، دی تعاون نه کوي. نو آیا چې دا کوم موږ پاتې ملکونه موږ سره څه لاره پاتې شي؟ موږ سره صرف او صرف بچاو لاره پاتې شي چې الټرنیټ موږ سره ویډیار شي، کویان وچي نو موږ سره به الټرنیټ کې اوبه چېرته نه وي. که ډېر زیات اوبه راشي یا خوړ راشي یا سیلابونه راشي موږ سره الټرنیټ څه دی؟ موږ به خپل کور بچاو یا د دغه بچاو څنګه کوو؟ ډېر زیاته ګرمي شي موږ سره دغه نه موږ به دې کور کې اوسېدو دپاره به موږ څه داسې طریقې کوو چې هغې دې دپاره انجینیرنګ سټاف شته. موږ سره ډېر ښه قابلان انجینیران دي، موږ سره ښه قابل اګریکلچر افسران دي، موږ سره ډېر ښه ویټرنري ډاکټران دي، هیلث افیسرز دي موږ سره ډېر ښه. خو دا یو ځای ته راغونډول دي او د دې هر څه یو طریقه کار باندې کول دي چې دا هر څه یو ځای ته راغونډ شي او ډاکټر وایي چې موږ سره د دې څه الټرنیټ دی، بیا یو اګریکلچر افسر وایي چې دې موږ سره څه الټرنیټ دی، بیا د کانتي یو انجینیر دی، سیویل انجینیر دی، هغه د کورونو معامله کې دغه وکړي چې که داسې کنسټرکشن موږ وکړو یا د موجوده کورونو کې موږ داسې چینجز وکړو چې هغه به موږ ته هغه وخت کې کارآمد کېږي. فرض کړه 16 غنټې 13 غنټې بجلی نشته یا بالکل دغه شوي ده او سخته ګرمي ده، موږ به په همدې کور کې څنګه وخت تېروو؟ دې کې به هوا د کومې مخې راځي؟ دې کې به چې دی موږ دا د مستقبل هغه تیاری دی چې کومې پکار دی چې موږ وکړو. جی چې کوم پکار دی چې موږ وکړو. اوس هم موږ سره وخت شته یا حاجي مشتاق صاحب دا لږ راته پکې ورسره ضمني ووایي چې یو تصور اوس دا دی د عام خلکو چې یاره د ګرمۍ د شدت کې اضافه چې موږ خبره وکړو دې ته به موږ ګلوبل وارمنګ به مو وایو. ګلوبل وارمنګ نه خیر موږ ورته خپل ځای کې د ګرمۍ شدت وایو. وایي د دې یو وجه د بې تحاشه سولر پینل هم لګېدل دي. دا ټیک ده جی؟ نه سولر پینل خو دې سره عام تاثر دا دی د عام خلکو. زه د عام اوریدونکو د پاره دا سوال کوم چې عام خلک دا وایي چې سولر ډېر زیات ولګېدی او دا ډېر زیات ور راکاږي لګیا دی نو ګرمي زیاته شوه. گرین هاوس ګیس بیل شي دی. او ګورئ یو ځل ما ته چترال کې یو کس وایي چې دا موږ ټیمانو چتونه ولګول دا ځکه ګرمي شوه. نو دا خبره هسې ستوک جوړېږي یا دا کانتې موږ چې دی دا وکړو چې دا ګورئ دا یو ګلوبل فینامنا ده. گرین هاوس ګیس چې کوم دی دا یو نیچرل پلس هیومن میډ. لکه نیچر کې دا شته، دا اوسنۍ فینامنا نه ده، دا د نن نه تاسو کروڑونه کاله وروسته لاړ شئ هغه وخت کې دا فینامنا وه چې دا کوم ګیسز چې ځمکې نه نیچرلی ریلیز کېدو به هغه به جمع کېدو هغه وخت کې د دې دورانیه چې کوم ټوټل پیریډ و هغه 3.5 کاله 15 کاله و. اوس دا راکم شو 500-600 کالو ته د هیومن میډ پکې ډېر زیات شو. نو دا هغې په وجه دا دورانیه کمه شو 400-500-600 کالو ته راورسېده. دا دومره تیزۍ سره هر څه د موږ مخکیني 200 کالو کې سیوا شو. بیا دې کې یو نقصان چې موږ بل وشو هغه دا وشو چې دا نارملي پخوا چې به یعنې زړو زمانو کې چې به دا بیا ابزاربشن کېدو هغې کې به میکسیمم حصہ د ګیسونو مختلف ګیسونو هغه سمندر کې ابزارب کېده، سمندرو به هغه دا کوله یا به د ځنګلونه به دومره ډېر شی ځنګلونه و چې هغې کې به دا میکسیمم د گرین هاوس دا ګیسز دا حصه چې کوم هغې کې به جذب شو. نو موږ به بیا واپس خپل هغه نارمل سټیټ ته روانېدل شروع شو. یعنې دا گرین هاوس امپیکټ چې دی دا به کمزورېدل شروع شو.
دیزل بدقسمتي دا چې هیومن میډ امیشنز پکې دومره زیات دي چې سمندرونه هم خپل سچوریشن لیول ته تقریبا رسیدو ولدي یا رسیدلی دي او عمده شانتي د موږ ځنګلات یا گرین پیچز چې کوم دي هغه موږ خپل د کنکریټ هاوسز او سټیز او دا ټول دومره ډېر جوړ کو چې هغه په وجه هغه کې نور گنجائش نشته چې هغه اوس دا جذب شروع کی کني دا خپل میکسیمم لیول ته د 2050 یا 55 یا شپږ پورې به د خپل میکسیمم لیول ته ورسي هغه نه پس نیچرلی به دا بیا د دې ابزورپشن شروع شي چې کوم نیچرل د خپل پروسس ته خو دیزل چې موږ د ساينټیسټ یې ریډلی دی هغه د وجې ریډلی دی چې هغه سچوریشن لیول د هر څه رسیدل دي نو د ابزورپشن هم سلو وی بیا چې څنګه د تیزی سره راغو دغه اپوزیټ به د ابزورپشن بیا چې کوم نیچرل پروسس ته اب سلوې نسبتا د دې وجې به دا نقصان ډیر کوي موږ د خلکو ته خپل اټماسفیر کې موږ جازونه لزو هغه کې خپل موږ ټمپریچر او دغه پریدو ګډوډ پکې راولو هغه کوم ابزورپشن چانسز نشته چې نور مزید شي نو دا وجه ده چې د ساينټیسټ یې ریډلی دی او د الټرنیټ مینز د لپاره کوشش کوي یا unnatural means په ذریعہ باندې د گرین هاوس امپیکټ کمزور کېدل کوشش هم لګیا دي نو صرف دې دی وجه چې دا نیچرل ابزورپشن چې کوم دی هغه زیات شوی دی اخر کې راته مشتاق صاحب دا وایي چې آیا تاسو دا غنئ تاسو عام خلکو خبر وکم حکومتي سطح باندې تاسو دا غنئ چې دا معاملہ حکومتونه زمونږ ډیره سیریس اخیسته دا سنجیده اخیسته دا ای په پل لیول باندې چې کم ګامونه پروتوکول پکار دی هغه لګیا دی پورته کوي کنه حکومتونه د معاملې کې ډیر سست دي نه سست ډیر سلو دي خاجي لګ تیزی پکې پکار دا پریکټیکل کار پکار دي صرف تھیوریټیکل پورې نه کني تھیوریټیکل هوګ تاسو کتلی موږ 2001 2002 راځي لګیا بالکل او تاسو پوری سمون لزاسي زغړ شه مخله نه راغلي بالکل بالکل ډیر مننه مشتاق صاحب جی ډیر مننه تاسو سره بیا د خبرې کیږي مشتاق صاحب چې کوم خبرې وکي دا غین رزلټ دا وته چې دا چې کوم موسمونه چې چینج کیږي لګیا دي نو د دې هر 2-3 کال پس پدې کې یو نوې شی راځي کله بده کې ډیر غټ باران راځي په ګنټه کې بدانه باران کې سیلاب بتی چوړيږي کله بده کې ډیر زول سیلای راځي ډیر طاقتور سیلای کله بده کې په جمی کې ډیر زیات دھند راځي لاړه شورته مونږ وایو کله بده کې ډیر زیات به موسم وور راځي خپل راځي په جون کې هم موسم یخوي او کله کله چې څنګه د اسلام آباد کې شو نو دا ډیره غټه غلای زیاته او غټه غلای دا هم راځي دا یو نوې شیو په اسلام آباد کې چې شو د دې وجه دا و چې هغه کوششونه ندي شوي د لړکې د معاملې اسارولو لپاره چې د کوم ضرورت او د دې په وجه زمونږ ملک کې عام خلکو ته ډیر زیات یو تشویش هم دی خطرم ده مشتاق صاحب دا موویل چې ډیر خپل خبره وکړه چې دینه پس پکار دا دی چې زمونږ کم د ژوند تیرولو طریقې کار دی هغه د هم بدل شي د کورونو جوړولو ډیزاینونه دی باندې د هم غور وکړي شي دا ټول خبره به شاملو لکه مثال په تور مونږ چې ګور انګلند کې هغه داسې کورونه جوړي چې هغه ډیر زیات ګرمایش راکاږي او یخوالي نه محفوظ شي مونږ هم تور باندې کورونه داسې جوړو چې مونږ وایو یاره ګرمي ته لري شي او کور دې لګي یخ وي هوادار وي خو چې بیا کله په جون کې موسم بیا یخ پاتې شي نو بیا مونږ ته د هغې نقصان پته لګي زمونږ کوشش دا پکار دی هغې ډېره ښکلې خبره وکړه چې اجتماعي او انفرادي دواړه کوششونه پکار دي اجتماعي کوششونو حوالې سره د هغې په دې باندې ډېر د افسوس اظهار وکړو چې هیڅ داسې شی نشته دی اجتماعي کوششونه هغې دا وویل چې نش برابر دی رفتار ډېر کم دی او که دا صورتحال وي نو پکار دا ده چې حکومت خپل اقدامات تیز کی او حکومت اقدامات نه تیزوي نو د دې نقصان به ټول قوم ته رسیږي
زمونږ دا کوشش دی چې یاره دې حوالې سره اوس د حکومت موقف په مخ لومږه لږ ساعت پس افسر خان صاحب سره به رابطه کوو. دې نه پهله موږ سره په لاین باندې دی حمایت الله معیار صاحب او هغه چونکې ملیشیا کې دی نو موږ دا کوشش کوو چې هغې سره پهله خبرې وکړو کېدای شي بیا موږ ته بعد کې د سګنلو مسله شي نو هغې نه پس به موږ افسر خان صاحب اخلو. حمایت الله صاحب نه به موږ نن تپوس کوو چې د دې دا سټرګل کم طرف ته روان دی، آیا وخت ورته زیاتیږي نه زیاتیږي، وخت ورته زیاتول پکار دی نه دی پکار، صوبایي حکومت چې کمې وعدې کړي دي هغه پوره شوي دي که نه دي پوره شوي. که زما آواز ورځي السلام علیکم جی. حمایت صاحب دا راته وایي تاسو سره به خبره لنډه په دې کوو چې تاسو هم د ملک نه بهر یې او بیا د سګنلو پته نه لګي، بس صرف مې په دې یو پوه کوي چې وخت خو ستاسو د ادارو ختمېدو والا دی، خو دغه وخت کې نه فنډز راغه نه اختیارات راغه نه کارونه وشو. اوس یو دا خبره کېږي چې یاره د دې بلدیاتي نمایندګانو یا د دې ادارو دا وخت زیات کړی شي، او ما داسې اورېدلي چې غالبا تاسو چاته ریټ پټیشن باندې تللی یې های کورټ ته، په دې مې پوه کړي چې د موده زیاتېدل پکار دي او که پکار دي د دې طریقې کار څه ده دا به څنګه ممکن وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. ورو تاسو څنګه معلومه ده د مقامي حکومتونو انتخابات زموږ په صوبه کې په دوه مرحلو کې شوي، یو په 19 دسمبر 2021 او دوی په 31 مارچ 2022 شوي. اوس دا چې کوم په 19 دسمبر شوي دي په 15 مارچ 2022 کې حل واغسته او دغه دویمه مرحله لا نو غشته چې په 12 اپریل 2022 کې بیخي قانون بدل کو او هغه کې دومره چینجز راوستل چې زمونږ کوم اختیارات په اکټ کې لیکل شي او هغه رولز اف بزنس ته وایي بوزو چې هغه وسیله په دې کال کې رولز اف بزنس ته لاړل او دغه شادي چې کب یو ډیر اهم دغه چې هغه د فنډز په لحاظ سره چې هغه دفعه 30 وا چې دا زیلی د په 2 او چې دغه دلاندې وفاقي او صوبایي حکومت یا د نور ادارو نه زموږ مقامي حکومتونو د فنډز راځي هغه دفعه بالکل ډیلیټ کړل. دغه شانتي چې کوم مېر ته اختیار او چیربه ته چې خپل پریزایډینګ افسر نامینیټ کړي نامزد کړي به او هاوس پریزایډ کړي هغه چې کوم دغه بدل کوي چې د بوس په الیکشن باندې کیږي او نور داسې دفعاتو چې موږ سره کوم اختیارات ولاندې ستبات دي چې موږ سینټریشن او د واټر سپلای او نو دغه اختیاروم ځان په کوم شریک صوبایي حکومت پای کې نو بيخي اختیار پاتې نشو. فنډز خو بالکل رانل په دوه مده کې یو پینی فند تر اوسه پورې یو مقامي حکومت ته نه دی ملو شوی کاغه د میټروپولیټن لوکل ګورنمنت او سټي لوکل ګورنمنت کا تحصیل لوکل ګورنمنت او ان سی او کې وی سی یو پیسې فند هم نه دی ملو شوی په دې دومره دوران کې د پی اف سی د لاندې چې کوم پروینشل ای ډی پی د داغي 20% په مقامي حکومتونو ته سي په دا 20% کې د پرسنټ د 1% سیسه عمر چاته دی بس هغه صوبایي حکومت ځان خرج کړی دا هغه پیسې هم د غشان نیول دي. کله چې موږ احتجاجونه شروع کړو وخت په وخت باندې لو پاره کې سلاسه اختیارات دي بهالول شروع کړو پاره کې یو دغه دفعه چې کوم اوس بحال شوی دا چې د 32 سیوا بحال چې د فند را نه دا غیر اهمیت پاتې شو. بیا اوس رولز اف بزنس په دې 13 هفته کې هغه رولز اف بزنس ایشو په پای کې اختیارات ورکړل خو دی په خپل باندې وزیر اعلی صاحب افر بار کو د پی ټی آی چیرمن ته چې تاسو ربک پټای چې کوم دی ټیلیور دی په دې کې ایکسټنشن کو دا 2 کال استاوځي شي وي بیا چې کړه 3 کال شو 3 کال ځای شي 3 کال کو طریقې کار بسوي طریقې کار به دوه چې دا وي چې تاسو زه خو ډایرکټ د اسمبلی نه ورکړل شم لکه د کوډ ډایرکشن ما تراشي کوم چې په کوډ کې خدا مینټینبل نه د ځکه چې کوډ به وي چې زه خو اسمبلی په کار کې کار نشم لري لیجسلیشن او د اسمبلی ایکسکلوسیو ډیوټي ډیکټیشن نشم ورکړل دا دغه نشي کېدل. بیا دوی چې ایډوکیټ جنرال په پاسي او هغه به تاسو د کیس کنسیډ کړو دغه ضرورت به کولای شي هغه عدالت کې دغه کیس لګیدل او د 13 تاریخ پکې او هم د اپریل میاشتې په هغه نه هم تاریخ باندې پای کې چې کله زموږ وکیل څخه پاسه د پاس پای کې شروع شو نو د دې اډیشنل ایډوکیټ جنرال هم لاستو اډیشنل ایډوکیټ جنرال کې راستغم په مینټینبلټي باندې خبرو کې دا خو مینټینبل نه دي دا خو د اسمبلی په کار کې عدالت نشي کولای. بیا د بل پاسه د جنا زموږ ایډوکیټ جنرال پاس زموږ په پاس کې خبرې شوې دي او اوس چې
دیرو یو پیرزه تاسو کوم ډایرکشن ځخلم چې برستر نه هغه ماته وې دا چې په باوجود د دې چې دا ایډوکیشنل میټینګ ته چې برستر وروغتو په میټینګ کې ته هدایت جاری کړ زمون کونسل ناسو چې کوم کونسل زمون بابر خان یوسف زی زمون کیس فایل کړی او هغه په مخ کې وته وې دا په اړه کې او بس دا ډایرکشن شو چې تبع الته کیس کنسیډ کې او بیا په سبا وته دوباره بیا مو بیا د خپل منځ کې کېم ناستل او زما په خیر بیا د دې اراده بدل شي خو زه دا وایم چې دا د ایکسټنشن خبره نه ده چې هغه د لپاره په سیکشن 79 چې د لوکل ګورنمنت اکټ په هغه کې چینج کول ځکه چې دا هغه کې دادي چې کله لومړنی اجلاس وشي نو هغه د بستاسو ټری ور شروع کیږي او زموږ لومړنی اجلاس د لومړنی مرحله شوی دی د دویمه مرحله اجلاس د امندمنت نه پاس شوی دی نو تاسو پاتې د سره وخت اختیارات دی راغلي موږ سره فنکشنل شوی دی ځکه چې ټول اختیارات دی غشتو فندز په حواله چې کوم سیکشن دی غوډي ډیلیټ کړو دا اکټ نو دا غره پس خو رولز اف بزنس کډري بلو چې زموږ اختیار ټول د اکټ نشته او رولز اف بزنس نو جاری کړي اوس په دې میاش کې دا جاری کړو په دې تیر هفته کې نو زه دا وایم چې د سره موږ وخت شروع شوی د سم نه دی په کارو چې په دې باندې وشي چې دا وخت د سره شروع دی او یو ټایم دی ورکړي او بیا د اجلاس وکړي چې لوبانه اجلاس و دا غي باقاعده هغه اجلاس کوي د دې چې دا ما چې دا راته جی بس دا یو سوال در نه بل کوم جی تاسو خبره په مکمل کړئ او کدا شوی کنه چې دی بګله وخت سی واقعي او اختیار نه راکې فند نه راکې په داسې وخت سی واقعي دوه باندې وبکسکو او خلکو سم خایو او دا د جمهوریت سره چې کوم ناروا کارو شو چې دا مقامی حکومتونه د یو ملک د ټولو لوی جمهوریت ادارې وي او دغه مقصد دا وي چې بلاندې سره باندې خو حکمراني جوړ شي بلاندې سره باندې د خدماتو فراهمي وشي کوم میونسپل خدمات سماجی خدمات مقامی ترقی وشي او په مقامت کی ترقی کې د خلکو شراکت داري وشي تاسو ګورئ دا زمونږ بيخي تاسو 2.5 کروڑ عوام د دې صوبې دغه ته دریو کال زیات وخت شو دغه هالو شو نو دغه په مقامی سره حمایت سره دا راته وي بیا تاسو دا سیګنل ډراپ کیږي چې پی ټی آی ډېر داوی کولې او ډېر کریډټ به اخیستو چې را مونږ نوې سیستم روړې دی او ډېر ښه سیستم هم روړې دی نو دا سیستم خو هغه بیړه په خپل غر کا وې نه چلولو اوس مونږ دا اورو لګیایو چې هغه دغه سیستم کې هم څه تبدیلی راولي او هغه غالبا اوس سوچ کوي چې واپس مونږ لاړ شو هغه ډیسټریکټ سیستم ته د تحصیل سیستم ته مزنه او باسو تاسو څه ګورئ د پی ټی آی د دعوت او د عمل ته په کم نظر ګورئ نو اول خو دې د ټول غلط بلندر دا کړو چې تحصیل حکومتونه جوړ کړ او لاندې ویلج کونسل او ضلع ختم کړ ځکه زمونږ تاسو ګورئ زمونږ اډمنسټریټیو سټرکچرز دی نو وفاقي اډمنسټریټیو سټرکچر دی د پاسه په الیکټډ ګورنمنت ته او د پاسه په پارلیمنت ته بیا د موږ صوبایي اډمنسټریټیو سټرکچر دی د پاسه په صوبایي حکومت ته او صوبایي اسمبلی ده بیا د شان په ضلعو کې هم مخکې ضلعي حکومتونو او سره ډیسټریکټ اډمنسټریشن د پاسه په ضلعي حکومت او ضلعي کونسل اوس تاسو ماته وای دا څه کیسه دي چې ته ضلعي حکومت ختم کړي نو اډمنسټریشن خو لاندې تحصیل والا د ډیسټریکټ اډمنسټریشن د لاندې کار کوي نو دا به څنګه چلیږي دغه حکومت او دغه شان هغه منیټرینګ او سپرویژن او هغه څنګه په خلکو باندې کیږي دا یو الیکټډ حکومت دوی سی برناشته او الیکټډ ناظم چې کوم دی نو یا میر غلاندې ناشته چې په مو خبردار نو په کار دا ودی ته چې دا وخت کې سوسو میټینګونه زموږ په دې باندې شي په هغه وخت کې د لوکل کانسټیټیوشن د صوبې صدر نو دې سره ما سوسو میټینګونه شي په هغه وخت کې هم چې محمود خان او وزیر اعلی و دې په دې نظام کې څه چینج راوستل نو هغه کې دې ته موږ دا ویلو چې بیرباریو کې تاسو که ختموي نو بیا تحصیل حکومت ختم کې تحصیل کې صرف میونسپل سرویسز دي نو میونسپل سرویسز ضلعي حکومت ځان سره چلول شي او د ضلعي حکومت سلیر شي آتش محکمې دیوال دي هغه تاسو لاندې تحصیل ته نشي ورکول یا یو مشکل نو او ما شانو شو تحصیل ته نه محکمې ورکړي نه دفتر ورکړي محکمې نه هغه نه دفتر تر اوسه پورې فنکشنل نشو یو دفتر هم په تحصیل سره باندې فنکشنل نه دی نو دا شانته هغه ټول بيخي خلا اوسه پر پرنسپل اکاونټینګ افیسر زموږ ای سی دې جوړ شوی چې هغه پکارو چې هغه پرنسپل اکاونټینګ افیسر وي اختیار اوسه پر ډیپټي کمشنر ته ځان سره نیولې د صوبایي حکومت پای کې د ترانزیشنل پیریډ لپاره نو تاسو څه غنئ چې واپس هغه سیستم ته لاړ شي ډیسټریکټ سیستم دی واپس راشي مشاورت سره بالکل ډیسټریکټ نظام نه بغیر نه کیږي او بهترین نظام چې د پونه چې کوم جنرال مشرف په وخت راغلی په 2001 کې پکاره چې هغه نظام بحال شي او بالکل د هغه په مطابق باندې یا چې کوم 2013 کې نظام او هغه ډیر خو هغه ډیر خو چې کوم د لومړی پرویز خټک حکومت او هغه زمونږ لوکل کانسټیټیوشن یوسف ایوب صاحب زمونږ صدر او سره کنوینر هغه نظام موږ دې ډراپ کړو ورکړو مو ته
تاسو چې کم از کم هغه د پرویز خټک د دورا سیستم هم چې راشي هغه هم ټیک دی بالکل هغه نظام ټیک دی ته سلیکشن کمیشن اف پاکستان لیټر کړی دی هغه وته ویلي چې تاسو خو لږ وخت پاتې دی لہذا تاسو که څه بدلون کول غواړئ سبمنټمنټس کول غواړئ زر تر درو کې موږ ترولې ځکه چې دا سیکشن 219 سب سیکشن 4 دی د الیکشن اکټ 2017 هغه کې دا دی چې کله د دې نظام وخت پوره شي نو بیا به په 120 ډیز کې خامخا انتخابات کولی نو بیا د دې نظام په مارچ او په جون کې وخت برابرېږي نو په کار د چې دی دا غیر مخکې کدي څه بدلون اوري چې وکي او کله کې بیا به هغه سیکشن خلاف ورزي کوي او همیشه هم دا خلاف ورزي دی کوي دی دا وایي چې موږ لا امندمنټس وکړو موږ لا حلقه باندې نه دي شوی او بیا دی الیکشن ته نه تاسو ګورئ هر الیکشن موږ د سپریم کورټ په ذریعہ کړی بالکل په 2015 کې د سپریم کورټ ته موږ تلیو دا الیکشن موږ په دې صوبه کې پکړی دی دا اوس په 2021 کې الیکشن د سپریم کورټ د حکم دلانه شي پی ټی آی چې ته هم دغه نظام ته مخلص نه ده پاتې شي سره په خپل باندې خبرې کړې دي حمایت صاحب ان شاء الله زموږ به دا کوشش وکړو که تاسو وطن ته راشئ نو بیا بدلته یو نشست کوو نو ما صوبای وزیر بلدیات سره نن خبرې شوې وي هغه ویل چې زبم راشم نو په دې سیستم او د نوي سیستم باندې خبرې وکړو ټیک دی جی ٹھیک شو ډیره مهرباني معیار صاحب وایي چې کم سیستم زوړ وو هغه واپس راشي نو هغه ښه دی او پی ټی آی ته چې دعوې وکړي وخت خراب کو وسایل خراب کو نقصان ورسولو نو موږ کوشش دا کوو چې یاره نوې سیستم دی راشي زمونږ هم دا کوشش وي چې بله اجره کې مونږ صوبایي حکومت نماینده هم دلته راوواړو او دیم دلته راوواړو مخامخ د دې خپلو کې خبرې وشي بیا به راشو مونږ خپل هغه زوړ ټاپک لا چې کوم ډېر اهم دی دې کې نن مونږ ګورو چې حکومتونه دې حوالې سره څه کوي دا موسمیاتي تبدیلی مونږ خبره کوو چې خیبر پښتونخوا کې به مونږ نن خبره وکړو چې دلته څه روان دي آیا دې څه بدلون راولي څه بهترۍ دپاره څه کوشش روان دی که نه دا خبره لا داسې په هوا کې روانه ده نو که حکومتونو چې کوشش نه وي نو ظاهره ده بیا به حالات خرابېږي او چې حالات خرابېږي د هغې نقصان ډېر غټ بیا ډېر غټ نقصان را روان دی او خطره خو بیا بعد کې دا ده زموږ خو دومره وسایل نشته دی چې بیا مونږ فصلونو بچ کولو دپاره سیسټم وکړو نو الله دې وکړي چې داسې دې زیاتې تباهۍ طرف ته حالات لاړ نه شي نو مونږ به کوشش دا کوو چې وګورو صوبایي حکومت دې لړ کې څه کوي مونږ سره افسر خان صاحب په لاین باندې دی د ماهر موسمیاتي تبدیلی دی تپوس پتی کوو السلام علیکم جی السلام علیکم آصف صاحب څنګه لخي افسر خان صاحب دا راته وایي چې د اسلام آباد کې دومره بد حالو شو بیا مونږ لنډي کوتل کې وکړه پېښور کې د جمعې په ورځ مونږ دا وکړه چې پهله ګلی سټارټ شو بیا باران سټارټ شو نو دا شی ما وختي مشتاق صاحب نه تپوس وکړو چې دا خو متوقع وو خو آیا دې دپاره د دې هغه کې کوم اثرات را روان دي د دې نه هغې دپاره مونږ تیار یو جي که نه آصف صاحب داسې دا چې کوم چې اثرات شروع شوي دي د موسمیت تبدیلی هغه خو واضح دي هغې ته انډیکیټرز وي یا ورته مارکرز وي جی 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 څنګه چې دا एकदम په یخنۍ کې ګرمي راځي یا په ګرمۍ کې چې یخني راننوځي او جی نو خبره دې پورې ده چې یاره دې لپاره وسایل دا مختص کول چې کوم دي دا لازمي دي خاص طور باندې لکه په بجټ لوکیشنز کې هغه د لوکل ګورنمنت واخلې دې سایډ ته لکه اوس فار ایگزامپل چې کوم د ډرینیج زموږ نظام دی نکاسي ده د هغې چې کومه کپیسیټي ده هغه لږ سیوا کول غواړي چې موږ دې ته ریډي شو ښه جي ادروایز چې کوم پریسپیټیشن کېږي یا کوم بارانونه کېږي نو هغه به دومره زیات وي چې موږ به بیا د هغې ته موږ ریډي نه یو که نه هغه د فلډ یو شکل به اختیاروي دغه شانتې نور داسې هیزرډ دي لکه اوس وایلډ فایر شو په ځنګل کې اټومیټک اور لګي بیا هغې ته موږ تیار نه یو نه خو موږ سره هغه قسم هلیکاپټرز ته چې په هغې باندې موږ قابو واخلو بالکل نو داسې زونه داسې نور هیزرډس لکه ډروټ شو خوشحالي شوله فار د لانګ پیریډ دا په موږ باندې تېر هم شوي د هغې نه علاوه داسې ګلفز شو دا ګلیشیر لیک او برس فلډس چې کوم زموږ په ناردن ایریاز کې دي که نه نو دا بلا ډېر هیزرډس دي د دې لپاره ښه طریقه دا ده چې یو په دې عوامو کې په دې پبلک کې اویرنس آګاهي بالکل
چیرې دا اوس چې موږ په کومه ایرا کې اوسېږو دا په کومه دنیا کې چې اوسېږو دا هغه دنیا اوس نه ته چې کوم د نن نه 10 کال مخکې وه دا زمونږ کلایمیټ یا دا زمونږ موسم یا دا آب و هوا چې دا اوس د هغې نه ټوټلی اکثر دا اوس مختلفه ده موږ ته پکار دی چې د دې مطابق لکه ځان برابر کړو ادروایز ګینې بلا ډېر هزارډ دی موږ به بیا د هغې مخنیوی نشو کولی نو موږ به ایز ا نیشن چې کوم دی دې ته به موږ مخامخ یو ډېر زیات نقصان وکړو نو افسر خان صاحب جی دا لږ راته وایي چې آیا زموږ صوبه کوم خبرو کوم خو فلحال دغه خیبر پختونخوا خبره کولی شو زموږ صوبه کې د حواله سره سکار روان دی د اویرنس لپاره او د نور د عملی ګامونه د حواله سره سکار شته دی ایگزیکټلی پریکټیکلی کومه وګورو زمونږ خیبر پختونخوا دا پورا پاکستان کې اولنې صوبه ده چې مونږ د موسمیاتي تبدیلی یو پالیسی جوړ کړې و په 2017 کې خاصه هغه وخت کې دا ایکس فاټا چې ورته وایي یا مرج ډیسټریکټ دا په دې کې شامل نو بیا مونږ 2022 کې دغه پالیسی ریوایز کړه اوس دا پالیسی چې دا پورا خیبر پختونخوا چې کوم 36 ډیسټریکټس دا انکمپاس کوي دغه پالیسی کې بیا د هر یو سېکټر د لپاره سټریټیجیز دي لایحه عمل چې ورته وایي کنه چې دا کم مسایل راځي نو په دې به موږ قابو څنګه اپناو نو دا پالیسی مشته اکشن پلان هم شته د لپاره ګورنمنت چې کوم دی سنس 2017 675 بلین روپۍ چې د ایخي دي 675 په دغه 675 بلین روپو کې چې کم دی نو تر 207 یا 207 بلین روپۍ دا خرچ شوي دي دا څومره وخت کې جی دا فار د لاست 2017 نه تواخلي اوس پورې اچھا ٹھیک شو خاجي جی بالکل او نو دا په مختلفو مدونو کې دا لکه اوس فار ایگزامپل دا په فورست سکیم دی دا په وایلډ لایف سکیم دی دا په انرژي سکتور څومره چې د سېکټرز اف اکانومي دي نو دا پاږي کې مختلف پروجیکټس دي دغه په مت کې دا پیسې چې کم ډیرو لکه خرچ کیږي نو ایز ا هول کوم وګورو په پاکستان کې زموږه پروینس چې دی د ټوټل بجټ مور دین 10% چې کم دی دا په کلایمیټ چینج یا په موسمیاتي تبدیلی باندې خرچه کوي خو ورسره افسر خان صاحب په دې منفي کوي چې تاسو هغه وخت ډیر خپل خبرو کا د مطلب دا چې اویرنس لپاره یوازې حکومت ته معاملات نه دي پر خپل پکار لکه د لپاره به علماء دین او استادان میډیا سیول سوسایټي ټول خپل کردار ادا کوي تاسو دا ګورئ چې اویرنس لپاره اجتماعي کوششونه روان دي کنه د اویرنس په لحاظ څخه تاسو وګورئ نو دا خبر مې بالکل ټیکو کړه لکه زه به دا وایم چې په حکومتي سطح باندې په 2023-24 کې ټوټل 41 یعنی 41 ورکشاپونه اویرنس په اولی سره ترو د پروینس وکړه خو دا څه نه ده په دې کې امام مسجد شو په دې کې دا ویلیج چیف شو لکه د کلی مشر شو بالکل په دې کې میډیا شو هغه پرنٹ میډیا شو هغه ماس میډیا شو په دې کې داسې زونه ډېر اهم رول ادا کوي او خاص طور باندې د سکول د ټیچرز چې صاحبان چې دي محترم بالکل پرنسپلز دغه غونډې په دې باندې خبره کوي د ماشومانو ته نو دیز ار امبیسډرز هغه چې بیا کور ته لاړ شي یا چې بیا مسجد ته لاړ شي یا په مدرسه کې بیا داسې یو خبره باندې څوک بحث کوي نو د دې ورته خیال شي چې دا خبره خو استاد هم کړي او په سکول کې او دا خو په یو بل ځای کې موریدلې و نو یقینا دی بیا پروډکټیو کیږي بیا هغه سره دا خبره شیر کوي او په دې طریقې سره موږ بیا په دې مسایلو باندې قابو مطلب چې افسر خان صاحب په دې مملکت کې که خدا نه خواسته دغه شیز باندې مونږ سیریس نشو او دغه لهر هم دغه تیزه سره راځي نو تاسو څه ګورئ چې دې ته زموږ ملک ته او زموږ صوبې ته راتلونکو ورځو کې د کمو خطراتو سامنا کېدی شي کم خطر مونږ ته راپېښېدی شي د کوم اثرات چې په مونږ باندې تیر شو لکه تاسو اسلام آباد د اگزامپل واغست او جی اسلام آباد تاسو بیا د 2022 فلډ چې واخلئ نو هغه یو سوپر فلډ او پاغه کې 1/3 پاکستان چې هغه سمبر شوی په وبو کې 1/3 په وبو کې ډوبه و بالکل دا چې د 2010 فلډ چې موږ وولو هغه یو سوپر فلډ په هغه کې 1/5 پاکستان و سبمرجد دا غټ انډیکیټرز دي اوس د پېښور چې کوم میکسیمم ټمپریچر د په 2021 کې هغه 49 ډیګري سنټیګریډ کراس کړی دی تاسو چې وګورئ زمونږ بلډ چې کوم دی هغه 42 ډیګري سنټیګریډ پورې ټمپریچر خو زه برداشت کولی شي خو د 42 نه اخوا بیا موږ برداشت نشو کولی زمونږ بیا هارت اٹیک کی کارډیوس کولی اٹیکس بکی کنه
د څنګه چې د ماهرین وایي ساينټیست چې یو وخت کې د ډاینوسورز په دې دنیا باندې د دنیا آباد و نو ایگزیکټلی دغه طرف ته انسان روان دی خدا نه خواسته کدا سیریز اقدامات دنیا کې اونشي نو اسنه چې انسان د دې دنیا نه ختم شي ډیر زر ختم شي. افسر خان صاحب نن خو موږ سره وخت لږ وو خو زمونږ به دا خواهشي چې موږ راتلونکي هفته کې داسې یو پروګرام په د کلایمټ چینج او د دې په انساني صحت او معاشرت او معیشت باندې اثرات او حواله سره یو سپیشل پروګرام کیدو نو بیا به موږ کوشش کوو چې تاسو لږ موږ سټوډیو ته وغواړو جی. موست ویلکم آی ویل بی. ډیر مننه جی. السلام علیکم. افسر خان صاحب ډیر خطرناک خبره موکاو چې کابو په موږ وانه ورنکو په دې باندې کابو وانه خستو د معاملات کابو کې رانغه نو ک ټمپریچر زیاتیږي نو هارت اٹیکس د زړه امراض بم زیاتیږي ځکه چې بیا ګرمي به څوک نشي برداشت کولی. بل ډیره کوله خبره دا وکړه چې هر څه به حکومتونو ته نه پریدو میډیا په خپل کردار ادا کوي. مولانا صاحب ته بغیر چې خپل کردار ادا کوي په جمعات کې په هر جمعه کې په زرګاو خلک لکاو خلک راو خلک مونږ کوي په دې باندې خبره پکار دی او خاص تور باندې په اسکولونو کالجونو کې چې د بچپن موږ علاقان ذهنونه په دې باندې تیار کو نو الله به دې مسلونه اوزو ګینه دا کلایمټ چینج دی دا ډیره لوی خطر مونږ تر روانه ده او کله دې مخنیوي هم نکو نو راتلون کې یو سو کاله دا به د ملک د پاره ډیر خطرناک او الله دې موږ داسې خطرونو په امان کې ساتي او د د پاره اجتماعي کوششونو ضرورت ته موږ په خپل کردار ادا کوو. امید لرو چې ټول په خپل کردار داسې ادا کی تر بلې حجرې پورې به موږ تاسو نه اجازه غواړو بلې حجرې کې بیا راځو بیا تاسو سره ملاوي او ترغه پورې د الله په امان.